محبت دي ګوره زمونږ دا ځوانان هلکان نه دي دوی په دې وخت کې ډېر په هوا دي خفه کېږي دوی باندې د پلار خبره بده لګي مور ته خو ته به راسه خبرې نه کړي ته څوک یې د مور خبره خو اخو لکه مور خواړو د هغې ته خو څه حیثیت نشته پلار ته هم بعضې وخت کې راتاو شي نو د پلار او د مور خبرې پې بدې لري او دا نوجوان غواړي چې زه د دې مور او پلار نه جدا شمه او بیل شمه نو زه به یې له سور کې شم الن کې دا سوچ غلط دی ګوره دا لاس دی که نه دا چې د دې بدن نه ته جدا کړي او ځان نه کړي دا لاس بغیر د دې جسم نه وخت تېرولی شي دی به څښا کېږي ده کې به چینجي لګي دی به مردار شي دی به د سپو د خوراک شي دی به د جناتو د خوراک جوړ شي ولې چې د ده کوم اصل ځای و هغې پرېښودو په نور ځایونو کې خو د ده ځای نشته اوس چې کوم بچی وایي چې زه د مور او پلار سره اتفاق د هغوی په خبرو کې نه کوم د هغې خبره نه منم ځان نه طرز زندگی اختیاروم دی به د شیطان ښکار شي دی به د ګلو او د محلو د هلکانو ښکار به دی جوړ شي دی به د لوفرانو ښکار جوړ شي دی به د غیر مذهبو ښکار جوړ شي دی به مردار شي دی به داسې شي چې څوک په یو ځای کې بله ځای نه ورکوي اخر به په خپل ځان باندې تنګ شي ولې چې د اتفاق ونه کو د انفرادي ژوند ځان نه خوښ کو او حدیث مبارک کې راځي کم شرم کم ګډه چې د خپل جماعت نه بار شي هغه د شرم ښکار بیا جوړ شي نو د مور او پلار سره اتفاق کول د خپلو بچو دا به د کامیابي او که مور او پلار سره نوجوانان زموږ اتفاق نه ساتي دا به د شیطان ښکار کېږي ګورئ پلانکي ځای کې هلک بوتو او هلته یې مړ کړو ولې چې مور او پلار ورته ویلي مه ګرځه مه وځه نموري دا خو خالق دی نموري دا خو ښه سړی دی نموري ولې هغه به ښه سړی ځکه چې د ده د خواهش خبرې وکړي د ده چې کوم جذبات شیطاني دي هغې کې به ورسره اتفاق کوي نو د ده به ځکه خوښېږي او شیطان خو غواړي دا نوجوان او نوجوانې دواړو باندې خصوصا په چې کومې زنانه دي هغې باندې شیطان ډېر محنت کوي ډېر ولې چې یوه زنانه بېدینه شي د هغې د لاسه ټول خاندان بېدینه شي او چې یوه زنانه دینداره شي د هغې د لاسه ټول خاندان بیا دینداره جوړېږي دې وجې نه د نیویارک چې کوم دی نیویارک دغه ملکونه کې که نه په یورپ کې هغې کې یو عالم خبر لیکلی ده چې تقریبا 2700 پاگلخانې دي پکې څومره 2700 پاگلخانې دي پکې وایي ځان ته تللی وم ما ته ویله چې ستاسو ملک کې څو پاگلخانې دي ما ویل چې پاگلخانه پکې لازم چې دا چا چې دماغ کار نه کوي او ډپریشن او ټینشنونه او دا ما ورته ویل چې یاره که 2 یې بګینې موږ ته پته نشته ته دا مسلې نشته وایي چې دلته خو دا دومره زیاتې دي ما چې دا ولې وایي چې بس دوی هر څه په ځان پرېښي هغه څنګه که کاروبار کې نقصان شي په ځان زور واچوي او دا ما نه پلانکي ځای کې مسټیک شوی که د جسم بیماري ورته ولګي دا مې پلانکي دوی نه وه خوړلې او پلانکي څیز مې استعمال کو دغې نو په ځان بوجونه راواچوي هغې سره دی لیوني شي چې لیوني شي بیا دلته موږ له راشي نو چا له ستنې وخه چا له ګولۍ ورکوه ما ورته وایي په موږ باندې خو الحمدلله چې غم راشي نو موږ څه وایو من جانب الله بس دې کې به زما خیر نو وایي زمونږ غم الله ختم کړي که نقصان میلاو شي دا زما ګناهونه دي الله غم زمونږ ختم کړي که جسماني بیمار شو موږ وایي خیر دی په دې الله اجر راکوي وایي هغه ټینشن موږ نه ختم شي که څوک راکې وفات شي نو موږ وایو خیر دی دا د الله له طرفه ده هغه غم بیا ختم شي نو هلته خو الله پېژنګلو نشته د الله منل نشته نو ځکه ټینشن زیات دی او ځکه لیوني زیات شو وایي هغې کې یو مولانا صاحب وایي هغه ماته وایي چې زه جیل ته هر اتوار ځم او دعوت دی له ورکوم او داسې د هر مذهب والا ته اجازت دی که عیسایي ورځي که یهودي ورځي که زمونږ مسلمان عالم ورځي او د لیونو له دعوت ورکوي خبره ورسره کوي نو اجازت دی وایي هغوی وایي چې د دوی علاج نه ګولۍ دي نه ستنې دي او نه ډراپونه دي بلکې د دوی علاج یو مذهب پالو کول دي خصوصا اسلام وایي ځکه چې ډېرو لیونو ایمان راوړو نو ټینشن یې ختم شي ډېر وایي منګه هغه منګه وکتل وایي دې کې یو لیونی و وایي هغه مسلمان شو ایمان یې راوړو نو دې مولانا صاحب ویل چې زما د هغه سره ملاقات راغی هغه ته ما وایي چې بھئی تا اسلام راوړو اسلام نه مخکې دې څنګه زندګي وه وروسته وایي راته په ژړا شو ویې ژړل ما ویل چې ولې ژاړې
وی چې د اسلام د راوړو نه مخکې ما 36 انسانان وجلي دي 36 او وجل مې څنګه چې کله مې مړ کو وجوم مې پاغه باندې به چې کوم تکلیف شروع شو وی ما به ځان ته ګانه ولګوله زه به ورته په ګډا شو دومره خوند به د دې مرګ مال راکړ وی چې بل مې وجو هغې وی هر یو 36 مړي مې کړي دي او 36 واړو سره ما ګډا کړې ده وی چې کله راته دې مولانا صاحب خبرې وکړي چې آخرت دی الله به تپوس کوي حساب کتاب دی جنت دی جهنم دی قبر دی محشر دی وی چې دا خبرې ما واورېدې پهلا خو مې اسلام قبول کو ایمان مې راوړو اوس د اسلام نه پس زما په دې زړه کې دومره درد هغه الله پیدا کړی زه چې د کور نه وځم نو زه قدم په مزه مزه اخلم او ګورم چې چېرته مې د خپې د لاندې میږې م رانشي ولې وایي چې په ورځ د قیامت په د دې میږي ما نه الله تپوس کوي چې دا خو زما مخلوق ما پیدا کړی تړون و چې زما په دې مخلوق باندې د خپه کېښوده نو د اسلام د راوړو نه پس ما کې یو درد پیدا شو او مسلمان خو څه کوي چې د ځناورو سره یو محبت پیدا شي نو اسلام د محبت والا دین دی اسلام د اتفاق والا دین دی اسلام د امن والا دین دی ایمان د څه نه وتی د امن نه وتی چې ایمان کامل جوړ شو امن به په خپله باندې تایید شي او چې کله ایمان ناقص جوړ شو په خپله به امن به ختم شي دې وجې نه زما عزتمندو زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د نجات ذریعه هغه اسلام دی چې په دنیا کې هم د دنیا د غم نه بچ شو او په آخرت کې هم د آخرت د غم نه بچ شو نو د هغې دپاره بهترین علاج څه شی دی اسلام باندې عمل کول ګورئ زمونږ د اغیار یهود او عیسایان ډېر زیات کوشش راغستی زمونږ په اسلام پسې چې څه طریقې سره به د دې خلکو نفرت پیدا شي او کوشش یې ډېر زیات انخلولی ګوره د اسلام زمونږ او ستاسو لاس کې یوه سونا ده سونا او هغوی غواړي چې موږ دوی ته په دې ذهن کې واچو چې دا سونه نه ده دا پیتل دي دا اوسپنه ده نصیبه اسلام مثال دا د سونې دی که ما او تا کمزور یو یا دا لاس کمزوری دی نو هغه به زما د لاس ګناه هغه زما د اسلام ګناه نه ده هغه زما د اسلام ګناه نه ده هغه زما د لاس لکه اوس سونه نه دا سونه د سوپی دا پیتل دی نه صاحب دا سونه ده اسلام د امن والا دین دی اسلام کې دهشتګردي نشته اسلام کې ورورولي ده اسلام کې بھاईچاره ده او ته ورته کله یو نوم ورکې کله بل ورکې نو دوی زموږ دا سونه پیتل کول غواړي و انشاءالله العزیز موږ دې ته تیار یو چې زموږ اسلام سونه ده دا پیتل نه دي انشاءالله تاسې وایئ که نه نو کله په یوه طریقه کله په بله طریقه د هغې وجه دا ده چې هغوی په موږ کې یو ځای صحیح کړی موږ کې یو مسټیک پروت دی د هغه مسټیک په وجه باندې هغوی بار بار حمله کوي او زموږ ایمان چیلنج کوي لګیا دي هغه مسټیک دا دی چې موږ او تاسو کې د دین اسلام هغه درد ختم شوی دی هغه محبت چې کوم کامل دی هغه ختم شوی دی هغه چې د اسلام کومه ویډیو ده هغه زموږ په زړه کې کمه شوې ده نو د کمی په وجه باندې کله څوک ګستاخي کوي کله څوک قرآن سیزي کله په موږ باندې بلیم لګوي دا دهشتګردي کله بلیم لګوي چې یاره د دوی ښځو له حقوق نه ورکوي قسم پروپیګنډې کوي لګوي په دې موبایل کې به تاسو کتلي قاري صاحب لګوي او دا د مدرسې ماشوم وخي که نه دی وله ویډیو کړي نو لاندې ورته دی لیکلي که تاسو داسې اسلام غواړئ نو خپل بچي په مدرسه کې داخل کړئ نو دې رښتیا ووایه چې دا بدنامي ده که دا د اسلام سربلندي د شیر کړې ده دا د اسلام بدنامي تا شیر کړې ته مسلمان نه تا کلمه نه ده ویلې قاري صاحب به غلطي کړې ټول قاریان خو داسې نه دي بل دا ماشوم یې والی دی تا ته به په سکرین باندې داسې ښکاري ته خو هغه سره کښېنه چې څه چل شوی او که والی هم دا به د هغه مسټیک غلطي به نو ته د ټول اسلام د نفرت دپاره داسې شیر کې چې د خلکو په زړونو کې نفرت پیدا شي چې خپل بچي مدرسو ته نه بوځي ته راشه په کالجونو په یونیورسټۍ کې سټوډنټان شرابونه څکي آیس څکي هاسټلو کې څه نه کېږي کلم چا پروپیګنډه ونه کړه کلم چا شعر نه کړله خو نه هاسټل والا هم زموږ ورونه دي د کالج والا هم زموږ ورونه دي مونږ خو غواړو دا مونږ تاسو ټول دا غواړو چې زما بچی دې په هر ځای کې دیندار وي که هغه سکولي که مدرسه که هغه کوڅۍ که هغه کوري که هغه بازاري که هغه مالی
کاغه خپل ملکی کاغه یورپی ملکی او چې زما بچي کم ځای لذي چې د سینې د اسلام او د دین نه ډک مونږ خدا وړو او دا سيزونه مشر کوي کمنټس پکې او کپی چې وای دا کار غلط شوی اسلام کې دا څه نشته دی دا د غلطی ده دا زما د اسلام غلطی نه ده یو عالم دی هغه نه به یو غلط کار کیږي ته به هغه غلط کار نه ماین کې اسلام ته دا نه دی ویل چې ته دا غلط کار وکړه دا خو د خپل غلطی ده ڈاکٹر ذاکر نائک جنہیں پاسے دا دمانی دیر ناشنا سوالوں ہو چھے آپ لوگ شراب دا شراب و استعمالم کوئی دا جوارم کوئی حرام کم کوئی سودم کوئی نو زسنگ دین اسلام راوڑم زسنگ دا عرصہ قبول کم اغور توئی تاسو پنڈتان یہ هندوان یې ویاو ستاسو په کتاب کې دا لیکلي ویاو تاسو ولې دا کار کوئ تاسو ولې دا کار کوئ تاسو ولې دا کار کوئ هغه ورته وایي جواب کوي وایي زمونږ د پنډت کېدو دپاره دلیل زمونږ کتاب دی موږ نه یو ورته وایي اچھا آپ کے مسلمان اور ایمان لانے کے لیے ہم لوگ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے ہمارا قرآن اور حدیث آپ کے لیے دلیل ہے چلو آؤ نا ہمارے قرآن شریف کا اسٹڈی کرے ہمارے احادیث رسول اللہ مبارک کی احادیثوں کا طریقہ جو طریقے ہیں سب کو اسٹڈی کرے اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو آپ ایمان لائے آگے پاغذے کی وچما تکلیمو آیا سبحان اللہ ولی وچستاسو قرآن و حدیث کم کو دلی حقیقت تے اگر اشتیادی وہ کمزوری پا مسلمان کے دا انشاءاللہ زی ایمان راوڑم زب کوشش کم چی در کمزوری وزن کو جو کمزوری بوی من کے زمان اسلام کی کمزوری نشتا زمان قرآن کے الحمدللہ ایستا سے نشتا زمان غرض دا نن موضوع دا دے کہ موتا خپل دا دنیا و دا آخرت مشکلات ختمول غواړو نو علاج په قرآن او حدیث باندې عمل کوي نو الله دې مال او تاسو لپاره دې باندې عمل کولو توفیق